د پښتونخوا ملي پارټۍ محبوب چیرمین ګران محمود خان اڅکزی، د پارټۍ مرکزی سیکریټري قدرمن نواب ایاز خان جوګیزی، په سټیج باندې ناست د پارټۍ صوبایي او مرکزی مشرانو، په دې جلسې ته راغلي زموږ خویندو موندو، د بیلو بیلو علاقو څخه راغلي زموږ سپین ږیرو ځوانانو، زموږ ډاکټرانو، وکیلانو، د جنوبي او د شمالي وزیرستان څخه راغلي زموږ مشرانو وروڼو، ستاسو ټولو په اجازه ملګرو، نن موږ د داسې لوی شهید د شهادت په سلسله کې سره راټول سوي یو، چاسې خپل ټول ژوند د پښتونخوا ملي پارټۍ د یو ویش او نه ستړی کېدونکي مبارز په توګه په دې ملک پاکستان کې د پښتون افغان د ازادۍ او د سرلوړۍ لپاره په دې ملک کې د محکومو قومونو او د جمهوریت لپاره د خپل پرالرني ټاټوبي د افغانستان د ملي حاکمیت د پاللو لپاره خپل ټول ژوند وقف کړی و. ملګرو که زه څه وهم دا خبره وکړمه چې لالا زما پلار وي یا زموږ د کور کې د چا زوی وي د چا ورور وي، خو حقیقت دا شی ده د لالا مور د ده دا خاوره وله، د لالا پلار د ده پلارنی ټاټوبی افغانستان ولی، د لالا ورور د لالا بچان دا ولس دا ملګري دا خلک ول. ملګرو لالا په خپل اوله ځوانۍ کې د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي دا تحریک د خپل د ژوند مقصد وګڼئ، او بیا په دې مقصد کې د ده تربیت اروشاد لوی استاد عبدالرحیم مندوخیل صاحب، بیا لوی پوه سایي کمال خان شیرانی، بیا که زه دا خبره وکړمه رزاق لالا دوتانی، او بیا ورسره کلیوال شهید د ده سیاسي روزنه وکړه. ملګرو بیا د اولې ورځې زه ونیسې بیا د ده تر آخري سلګۍ پورې مشر محمود خان اڅکزي د ده رهنمایي هم وکړه او د رهبري هم وکړه. ملګرو لالا شهید په دې ملک پاکستان کې د پښتون افغان ملي وحدت یې غوښتی، د ده حق حاکمیت او حق ملکیت یې غوښتی، د بولانه ته چتراله بشمول اټک میاوالی یو لویه صوبه د افغانیه پر نامه د پښتونستان پر نامه یا د پښتونخوا پر نامه یې غوښته. لالا د فاټا چې کوم آزاد حیثیت دی د هغه فعاله کېدن او د هغه دا ساتله غوښتله. ملګرو که زه د حق ملکیت خبره وکړمه، لالا په دې ملک کې یا په دا ټول سیمه کې د پښتانه قام په کاڼي کاڼي باندې د ده اختیار غوښتی، د ده په غرونو باندې، د ده په اوبو باندې، د ده په ځنګلو باندې، د ده په خپلو خلکو باندې، د ده خپلو خلکو باندې د حکمراني غوښتله. ملګرو که بیا موږ دا خبره وکړو په دې ظالم جابر ریاست کې د پښتانه قام لپاره ژوند غوښتی، علم یې غوښتی، تعلیم یې غوښتی، ډوډۍ یې غوښتله، د سر پټېدو لپاره د خپل یو کور غوښتلی چې کوم زموږ کورونه دا جابر ریاست راړنګ کړل. بیا په دغې ملک کې د پارلیمنټ بالادستي یې غوښتله، د آئین او د قانون حکمراني یې غوښتله. که بیا په دې پارلیمنټ کې هره فیصله کېده، که هغه داخلي فیصلې وې که هغه خارجي فیصلې وې، که داخلي فیصلې وې هغه د پښتانه د وطن د پښتانه د سیمې چې کومې داخلي فیصلې کېدې په دې کې لالا د پښتانه قام نمایندګي غوښتله. هغه فیصلې یې غوښتې چې کوم به د پښتانه قام په ګټه وله او کوم به د پښتانه قام په خوښه وله.
او که هغه فیصلې بیا د پښتانه قام په ګټه نه وه او په خوښه نه وه هغه بیا استعماري فیصلې وې او که بیا خارجي فیصلې چې ده به ویلې دا به د پارلمنټ د خوازه کېږي نه کېده د فوجي قیادت لخوا کېږي بیا په دغه خارجي فیصلې کې که د افغانستان په هکله کومه فیصله کېدله په دې کې به پښتانه نمایندګي په دې کې به د پښتانه افغانانو د ګټې خبرې د ده د فایدې خبرې د ده د مرضۍ خوښې خبره وي په دا ملک کې د میډیا د ازادۍ لپاره د عدلیه د ازادۍ لپاره د انصاف د ورکولو لپاره د جدوجهد کولی ملګرو 40 کاله زیات په ګران افغانستان کې چې کوم مداخلت روان دی او د هغې د وجې دی چې کوم 40 لکه پښتانه شهیدان سول په لکونو پښتانه یتیمان سول په لکونو مندې بورې سوې په لکونو خوندې کونډې سوې د دې حساب یې غوښتی دا یې غوښتل چې ولې ته دا پښتون افغان خپل دشمن بلې تا ته انډیا در نږدې ده تا ته یو سکھ در نږدې دی خو تا ته یو پښتون نه دی قبول تا ته افغانستان نه دی قبول سله نه دی درته قبول لالا په دې ملک کې یو حقیقي فیډریشن غوښتی په هغه فیډریشن کې به ټول قومونه به حقوق برابر حقوق وي دیوان بالا د سینټ اختیارات بالا غوښتل هلته د ټولو قومونو د هر صوبې برابر نمایندګي ده نو که هره فیصله په دې ملک کې کېږي نو د برابرۍ په حساب باندې به کېږي که د بلوڅو وسایل دي که د سوی ګیس دی که د ډیره بوکټي ګیس دی که بیا د صندق دی که بیا رکوټک دی که بیا پسنی کوم د سایل دی که بیا ګوادر دی په دې باندې د بلوڅ وروڼو د دوی اختیار غوښتی که بیا په سند کې د تر کویله ده که بیا د ده د اوبو برخه ده که بیا د کراچۍ چې کوم آمدن راځي که بیا د کراچۍ چې کوم سایل دی او بیا چې کوم د سند جزیرې دي په دې باندې د سندیانو او د سند د حکومت د دوی اختیار غوښتی ورسره پښتونو ورسره وروڼو لالا په دې ملک کې او زموږ په دا سیمه کې د پښتنو چې کوم موږ مندې خویندې دي د دوی لپاره برابره برخه غوښته که هغه پښتانه حقوق پښتاني حقوق دي که هغه اسلامي حقوق دي که هغه د آئین دی ته دوی ته کوم حقوق ورکړي دي او که بیا هغه انساني حقوق دي باید چې دوی ته دا ورکول شي وروڼو مشر محمود خان اڅکزي یوه خبره هغه ورځ وکړله چې موږ به د بدلې خبرې نه کوو د هغې زه په یو معنا باندې تایید کوم موږ به د بدلې خبرې هغه ټایم کوو چې موږ خپل ځان منظمه کوو مشر ویل چې خان شهید شو ما ته دشمنان هم معلوم وو خو ما هغه پرېښول ما خپل دا لښکر سر منظمه کولی بیا مې چې دا لښکر منظمه کوي بیا مې د بدلې خبره کوله نو د هغسې که زه دا خبره وکړم موږ بدله اخو خو موږ هغه ټایم اخو چې موږ سر منظمه سو موږ پښتونخوا ملي پارټۍ سر منظمه سو موږ منظمه کو ملګرو د دې پارټۍ زور او توان په دا یو شي باندې ثابته کېږي یو وخت د رحیم صاحب یو چا حال کړی و چې ته پښتونستان غواړې که یو منظمه پښتونخوا ملي پارټۍ غواړې نو دا ویله زه یو منظمه پښتونخوا ملي پارټۍ غواړم دا پارټۍ ما ته پښتونستان هم راکوي دا پارټۍ ما ته هغه عزت او احترام هم راګټلی شي چې کوم یو د باوقاره یو قام غي ملګرو لالا په کوټلې زړه باندې دا ارمانونه یوړو د ده دا ارمان وي چې موږ پښتانه افغانان باید چې خپله ژبه نه کړو ویره باید چې خپل کلتور نه کړو ویر باید چې خپل وطن نه کړو ویر
موږ باید چې د خپل کامي تحریک یو حصه سو موږ په خپل وطن خوا بده کړو موږ دا نه کوو ویر چې زموږ بچیان یې را شهیدان کړل موږ بچیان یې را یتیمان کړل زموږ میندې را کونډې کړلې زموږ میندې را بورې کړلې موږ به دا څنګه یېرو موږ به خپل ملي حاکمیت موږ به خپل وطن باندې خپل اختیار ملي او سیاسي جدوجہد کې برخه واخلو هغه چغې هغه ویر هغه ماتم هغه تورې شپې څنګه ویرې کړو هغه په ګولۍ باندې ویستلي بدنونه هغه په بمونو باندې الوزلي بدنونه هغه په دار را زړولي بدنونه هغه موږ څنګه ویر کړو ملګرو لالا به دا ویلې دا باید چې زموږ ارمان دی پښتانه افغانان باید چې په خپل ملک کې یا په دا وطن کې چې کومه ګټه د پښتانه کام ګټه ده دا خپل د ځان ګټه وشمرو دا خپل د کور ګټه وګڼو بیا به موږ د دا شي ځان ازادولی سو پنجابیه ستا څه خیال دی ته به په ما دا شان ویرې نه به کې پراویر کاتان به نه کې پراویر یو هغه وخت هم وی چې علامه اقبال د پاکستان دا خوب هم نه ویلدلی خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي په 1920 کې د خپل باچا استقبال د چمن سټیشن له تللی و موږ هغه ټیم هم ثابته کړه چې موږ د خپل افغانانو سره ولاړ یو او نن د محمود خان په سربراهي کې له دې سټیجه موږ دا پیغام خپل افغانانو وروڼو ته ورکوو چې موږ نن هم د دوی سره ولاړ یو نن موږ هم دوی ته امن غواړو د مشر په اجازه باندې زه یو څو نارې کول غواړم تی به د دې نارې جواب راکواسئ دا موږ د یووالي نارې دي دا موږ د افغانیت نارې دي دا موږ د امن نارې دي نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر ملګرو خبره دا شی ده چې داسې کم ظلم وي چې هغه د موږ سره نه سوه داسې کم اصله وه چې هغه پر موږ نه سوه استعمال داسې کم ملک و چې هغه زموږ خلاف نه ودرېدی نه یې زموږ علما اکرام یې لکو نه یې زموږ ډاکټران یې لکو نه یې زموږ وکیلان یې لکو نه یې زموږ کاروباریان یې لکو نه یې زموږ عام محنتکشه پښتانه یې لکو نه یې زموږ میندې یې لکې نه یې زموږ خویندې یې لکې نه یې زموږ بچیان یې لکو تر دې بله زیات څو بد راسره کوي دوی دا خبره کوي چې شهید عبیدالله کاسې د پیسو لپاره اغوا کړی و زه دا سوال کوم د دې ریاست زه ته خو ځان نشې چلولی ته خو بل باندې کچکول ګرځې ته دا تراګران څنګه ساتې ته دا افغانان دشمنان څنګه ساتې ته دا جاسوسان څنګه ساتې درنو وروڼو پر دا یوه شي به سر خلاصو چې موږ به سره یو کږو او یووالې په قامي اجنډا باندې به موږ سره یو متفقه کږو دا قامي اجنډا به پښتونخوا ملي پارټۍ چې کومه جرګه مشر محمود خان په بنو کې راغوښتې ده په دې کې به پرېکړه کوي ټول پښتانه مشران ټول د پښتانه مشران چې کوم پارټیانې دي پښتونروغه هغه به سره یو ځای کږي او بیا دا پرېکړې به کوي چې زیاته به موږ د پښتانه پر کام باندې سودا نه کوو د هر چا خپله جنډۍ د هر پارټۍ خپل آیین خپل منشور دی موږ ته احترام لري خو کوم ځای باندې د پښتانه کام خبره راشي بیا به هغه جنډۍ هم سایډ ته کوو بیا به هغه منشور هم سایډ ته کوو بیا به د یووالي مظاهره کوو موږ او دغسې زه خپل بلوڅانو وروڼو ته وایم زه سندیانو ته وایم زه سراکیانو ته وایم چې خپله قامي اجنډا جوړه کاسئ یووالی ښکاره کړئ د دې جابر د دې پنجابي خلاف یو اجنډا جوړه کاسئ سره متفق اساسئ ورسره وجنګېږاستئ او بیا دا ټوله محکومه
چې کوم خل دي دا ټول محکوم وطن د سره راټول شي د دې جابر خلاف ده بیا یو محکومه ایجنډا جوړه کړي او بیا د ده په سترګو کې د ګوتې ورکړي چې زیاته ده نه منمه. ملګرو د دې ذاتوب د دې قتل و غارت د وجې نن په فاټا کې پی ټي ایم راپورته سوی دی. د پی ټي ایم مطالبې څه دي؟ پی ټي ایم پښتانه ته ژوند غواړي، روزګار غواړي، امن غواړي، تعلیم غواړي. دی پر دا وجې نه لکوي. د علي وزیر څه ګناه وله؟ څه ګناه یې ده؟ کومه داسې غیر عیني خبره کړې ده؟ کومه داسې د غدارۍ خبره کړې ده؟ نن به زه دا یوه خبره برملا درته وکړمه. په پاکستان کې که د پاکستان د خپلې ادارې لخوا یو سرټیفاید غداره دی، هغه جنرال پرویز مشرف دی، پنجابی دی، فوجي دی. غدار هم ته او ستا په دا وطن کې په پنجاب کې هره ورځ ته پر یو بل باندې د غستاخي کیسونه هم کوې. نو مطلب دا دی چې په افغانستان کې کفر نسته، په پاکستان کې اسلام نسته. ملګرو د وخت کمی ده، د ټولو آخر کې زه د ټول ولس بالخصوص د بلوڅانو، د سندیانو، د سرایکیانو، د هزارګانو ډېر کور ودانۍ کومه چې دوی د لالا په شهادت په سلسله کې په جنازه کې او بیا زه کراچي زه تر کوټې پورې چې کوم استقبال زموږ بړوڅانو وروڼو وکړی، بیا د هغې بعد چې کوم دوی دا پښتانه افغانانو دا ټولو محکومو قومونو چې په ګډ شمېر باندې څوک وایي 14 لکه دي، څوک وایي 15 لکه کسانو د شرکت وکړي. بیا په کروڑونو انسانانو چې هغه په پاکستان کې دي، که په افغانستان کې دي، که په نورو ملکونو کې دي، هغه د موږ سره شرکت وکړي. د هغسې ټولې سیاسي پارټیانې، که هغه پی ایم ال ان دی، که هغه پیپلز پارټي ده، که هغه جمعیت علما اسلام دی، که هغه جماعت اسلامي ده، که هغه د بلوڅانو چې کوم نماینده پارټیانې دي، بی ان پي ده، نیشنل پارټي ده، جمهوري وطن پارټي ده، او دغسې چې بیا کوم د پښتونخوا ملي پارټي کارکنانو چې کوم همت او جرأت وکړي او بیا چې په د کم دا جلسو په تاریخي جلسو کې چې دوی کم ګڼ شمېر دوی شرکت وکړي، د ابتدایي نټانو، د علاقایي نټانو، د ټولو ضلعو زه ډېر کور ودانۍ کومه او د ټولو ولسانو زه د پارټۍ له طرفه زه د مشر محمود خان اڅکزي له طرفه زه د خپل کورنۍ له طرفه زه د ټولو شکریه ادا کوم. ډېره مننه. रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें.